د بینظیر روپۍ چې دی هغه به تاسو ته څنګه میلاویږي ځینې داسې کسان دي هغه چې موږ ته دغه روپۍ چې دي دا میلاو شي نه رجسټریشن کړی دی نه ورته د دې په باره کې چې دی معلومات شته هغه چې موږ له به دغه شانتې دا روپۍ راکوي په دې کې ځینې زاړه کسان دي چې هغوی د پروګرام نه ایستلي دي نو په دې ویډیو کې سره اهم معلومات چې دي دا شیر کوم چې کومو کسانو ته روپۍ نه میلاویږي د هغو لپاره خو لازم دی ځکه چې په راتلونکي وخت کې هم دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته میلاویدی شي څنګه چې د نورو کسانو ته میلاویږي نو دغه شانتې به تاسو ته دا روپۍ چې دي دا میلاویږي نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته رسي دا لایک شیر پرې دی نو دا د ویډیو له لازم ورکوئ په دې کې ځینې زاړه کسان دي زاړه کسان هم د دې پروګرام نه چې دی ایستلی دی نو هغو له خو پکار دي چې هغه به دوباره اندراج کوي دوباره رجسټریشن به کوي که دوباره یې وکړئ او د هغې نه وروسته تاسو نه اهل کړي یې نو تاسو به 2 کاله چې دی دا به صبر کوئ خو ځینې داسې کسان دي چې هغو ته د سره دا روپۍ چې دي دا میلاو شوي نه دي نه د دې لپاره چې دی د رجسټریشن کړی اکثر په کمنټس کې دا تپوس کوي چې دا روپۍ به موږ ته څنګه میلاویږي او موږ ته خو دا روپۍ میلاو نه شوې د دې اندراج به څنګه کېږي نو د دې اندراج چې دی دا تاسو هر ټایم کولی شئ لکه د دې رجسټریشن چې دی دا هر ټایم کېږي ستاسو په تحصیل کې به د دې دفتر وي د بینظیر دفتر به د هغې معلومات په وکړئ هغه دفتر ته به لاړ شئ هلته به تاسو رجسټریشن کوئ چې د هغې لپاره د ماشومانو فارم بي لګي ستاسو شناختي کارت چې دی دا لګي دغه هر سره چې دی دا به د ځان سره اخلئ نو هغه به د ځان سره وړئ چې د ماشومانو فارم بیان چې دی دا به راواخلئ خپل شناختي کارت به راوالی موبایل به د ځان سره راوالی دا هر سره به واخلئ او هلته به لاړ شئ هلته به رجسټریشن وکړئ هلته کې به ستاسو نه تپوسونه وکړي چې تپوسونه نه وکړي نو ستاسو رجسټریشن چې دی دا به وشي بیا به هغه ګوري هلته کې چې ستاسو مالي حیثیت څنګه دی که آنلاین ستاسو مالي حیثیت چې دی هغه کمزوری تاسو ته میلاویږي اکثر ځینې کسان وایي مالدارو ته میلاویږي نو مالدارو ته به دې میلاویږي چې هغو هلته کې آنلاین څه نه جایدادي په نوم باندې نه ګاډی په نوم باندې نه بیل پسې کم راځي دغه شانتې د بینک اکاونټ نه قسمه قسم پاسپورټ نه نو د دې د وجې نه دغه مالدار ته میلاویږي ځکه چې آنلاین هغه غریبي بهر جیدادونه خو په نوم باندې نه نو دغه شانتې که ستاسو وي نو تاسو ته میلاویږي خو که اوس ته غریب یې بل په تا پسې سیوا راځي ایزي لوډ ته سیوا کوي د بینک اکاونټونه دي نو که ته غریب یې په پردی کور کې ناستې خو تا ته دغه روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی ځکه هغه به آنلاین دغه ریکارډ چې دی دا به ګوري نو که کم نوي کسان دي او که زاړه کسان دي دا روپۍ اخلي نو د هغو لپاره هم دا وینا ده داسې نه چې په راتلونکي وخت کې تاسو دغه غلطیانې وکړئ نو تاسو ته به هم دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي په دې پسې به تاسو ګرځئ نو کم چې وایي موږ ته د روپۍ د سره نه میلاو شي او د دې لپاره څه کول پکار دي دفتر ته به ځئ هلته به رجسټریشن کوئ بیا به صبر کوئ 8 میاشتې د کاله پورې چې دی صبر به کوئ د هغې نه وروسته بیا ستاسو فیصله کېږي تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه که تاسو د دې پروګرام دپاره اهل وئ نو تاسو ته به روپۍ چې دی دا میلاویږي هغه به تاسو څنګه چک کوئ په 8171 کوم ویب سایټ چې دی نو په هغې باندې ډایرکټ هم چکېږي په ګوګل کې که په هغه وخت کې هغې کار نه کوو نو د دفتر نه تاسو هم معلومات کولی شئ دفتر ته لاړ شئ هلته درته هم ویلی شي د هغو هیلپ لاین دی په هغې هیلپ لاین باندې چې دی تاسو هم معلومات چې دی دا حاصلولی شئ چې موږ د دې پروګرام دپاره اهل یو که نه یو شناختي کارت چې دی دا یې وښولو نو هغه به تاسو ته ووایي که د پروګرام دپاره اهل یې بیا به د 3 کالو پورې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي او که اهل نه وئ نو 2 کاله پس چې دی تاسو دوباره رجسټریشن کولی شئ خو په 2 کاله کې دننه تاسو نور رجسټریشن چې دی دا بیا نه شئ کولی